دا ګراني سره زموږ ژوند ډېر تریخ دی. پخوا چې د هر شی به چا به یوه ډاډۍ وړل 15 کیلو به وړله، اوس هغه 1 کیلو 2 کیلو وړه. فرق یې کړی دی، هغه نیمه یې نه راځي. شان ګران دي، هر سړی شی بیه کې برته ځي. پخوا دی ولو غوښ په 200 په 2.5 ولې اوس په 6.5 دي، اوس ګران دي. چې شیان دونه ګران سوي دي چې پخوا به ما په 10,000 باندې دکان سودا راوړله، اوس هغه سودا په 20,000 او په 1,000 حتی چې په ډېره یې کړې ده. مخکې مو 1000 ګټلی، اوس 1500 نشو ګټلی. دې مین وجه خو دا ده اوړه ګرانه سولو. ګیس مخکې په 6,000 موږ راوړی، اوس په 9,800 روپۍ موږ پرون راوړي. السلام علیکم ملګرو، زه نن راغلی یم د چمن د عوامه څخه نن پوښتنې کوو د مهنګایي په باره کې. حقیقت دی شیان خو ډېر ګران سوي دي. راځئ نن به د چمن د عام ولس څخه پوښتنه کوو چې د دې ژوند د دې ګرانۍ سره څه رقم روان دی. راځئ زما ملتیا وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مې شو ورور، څنګه؟ خیر اوسئ. ځوانه ستا نوم راته ووایه. زما نوم حبیب الله دی. ښه، موږ حبیب الله نن راغلي یو د چمن د عوام څخه پوښتنه کوو. حقیقت دی ګراني خو ډېر راغلی، د شیان ډېر ګران سوي دي. دې په باره کې ته موږ ټال راکړه، د دې ګراني سره ستاسو ژوند اوس څنګه دی؟ وروره د دا ګراني سره زموږ ژوند ډېر تریخ دی. پخوا چې د هر شی به چا به یوه ډاډۍ وړل 15 کیلو به وړله، اوس هغه 1 کیلو 2 کیلو وړه. د دا چکو کیلو د مثال دا چکو کیلو به پخوا په 120 روپۍ، اوس په 200 روپۍ چلېده. ولې مخکې کریټ چې وړو په 1000 په 1100 روپۍ، اوس یو کریټ په 2000 روپۍ دی. دا زموږ ژوند چې دی اوس ډېر سره ستوخ دی. میوه چې دا هغه ډېره سره کمه خرڅېږي. پخوا به مثال موږ د ورځې شل کریټه مالټې خرڅولې، اوس 15 کریټه 6 کریټه د ناس په خوږه خرڅېږي. دا رقم ژوند و. په دې سره زموږ ژوند چې دی سوداوې ډېرې ولاړې دي، ګراني زیاته، حالات ډېر سره خراب دي. حالات ته انسانان سره یوه روپۍ نشته. هر سړی پر وړو پورې حیران دی چې هر سړی دا رقم دی پر یوه پارسل وړو باندې قدرت نه لري. نو بس موږ هم د انسانانو څخه دا خواست د بالا او کمه څه زموږ دا خواست دی چې یو څه ارزاني جوړه کړي، او هر شی چې دی یو څه سره ارزانه کړي. بل زموږ پښتانه چې دی هغه دا رقم چې هلته شی 50 روپۍ ګران شوی، در موږ پر چې رارسېږي دا شی وسلو په 500 روپیو ته ګرانې ورسېږي. شی ورته پروت دا شی چې دی دا دی نه خرڅوي، وای دا و د ګرانېږي در هغه لا زیات پسې ګران کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستا نوم راته ووایه. نوم نورالدین خوشحال. نورالدین خوشحاله، دا راته ووایه دوکانداري څنګه ده؟ ګراني خو ډېره راغلې ده. حقیقت دی چې خلک یې ډېر په تکلیف کړي دي. په دې باندې څه اغېزې کړي دي که نه دي کړي؟ دوکانداري څه کمزوره سوې ده کنده سوې؟ دوکانداري ډېر اثرات اچولي. د مخه به دا کنجاري په اصلو په 2 په 400، اوس په 4.5 په 4,400 ګرانۍ خو ډېر بد اثرات اچولي. خلک چې سفید پوش خلک ورته ویل کېږي، د هغو به څنګه ځواني چې مثال کې طور پر سارې ګټې ماښام خوري، پر هغو باندې به ته ستا په نظر باندې اثر لوېدلی که به نه لوېدلی؟ د خواري شی نشته، ګرده خلک بیکاره پله ګرځي. روزاني له خلک راشي مخصم برته د غیره وایي ګرانۍ په وجه. یو پاسل وړل په 6.5 روپۍ. د هېڅ چا د مزدور خو ګسه وس نه پسې راشي. ستا دوکانداري خو تا در معلومې دي چې مخکې مثال څونه ګراکان راتلل، اوس هغو نه راځي که نه راځي، که څه فرق یې لوېدلی دی؟ ډېر فرق یې کړی دی، هغه نیمه یې نه راځي. شان ګران دي، هر سړی شی بیه کې برته ځي. پسونه نو دا ګرده در وسپتۍ ګرانۍ دي، د ګرانۍ راغلي دي. دا همدا وربشو دا یو په 1800 پسلې، اوس یې په 1800 روپۍ. وعلیکم السلام. ستړی مه شې. اول ستا نوم راته ووایه. نور محمد دی زما. نور محمد ته څه ښکار کوي؟ دا چرګان کسابې کو. نور محمد دا راته ووایه د ګراني ولې دونه ډېره راغلې ده په چمن کې؟ د دې څه وجه ده؟ د دې دا وجه ده چې په چمن کې نه په ګرده پاکستان کې مثال ګراني راغلې سړي اوس د غوړو د برو د دې وس په سړي نه لري. ګراني ده غوښ ودی په 6.5. نور محمد دا خبره کوي چې خالي په چمن کې نه په ټول پاکستان کې ګراني راغلې ده، او هغه خلک چې مخکې به 15 کیلو غوښې وړلې اوس 1 کیلو هم نه وړي. د دې مین وجه دا ده چې ګراني راغلې ده، خلک چې دي د دې توان نه لري. حافظ صاحب ستا نوم راته ووایه. زما نوم محمد صابر دی. محمد صابر، موږ نن راغلي یو د ګرانۍ په باره کې پوښتنې کوو. د عام ولس څخه د چمن خلکو څخه پوښتنې کوو چې څونه ګراني راغلې ده او د ګرانۍ سره سره پر د چمن خلکو باندې کومې اغېزې کړي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه، د ګرانۍ په حواله باندې دومره زیاته ګراني ده، خلک دومره په اغېز کې دي. د پروش کال د دا اوس میاشتې بیلان زموږ سره پراته دي چې مطلب دغه زیره او دغه خاکشیر او دا شیان دي. د هغې د پروش کال د دا اوس میاشتې بیلان زموږ سره پراته دي، تقریبا په 350 په 400 کیلو د شیانو، او سږ کال هغه شی په 1200 په 12,500 په 900 هغه شی موږ ته میلاویږي.
ته په یقین باور وکړه چې ګراک موږ ته راسي چې د شي پوښتنه وکړي بیا په زیات کار کې د سارا خلک خو چې دي د 2 میاشتو د 3 میاشتو شی په یوه ورځ وړي نو چې پوښتنه وکړي چې د شي د ریټ معلومات وکړي هغه شی 3 چنده لوړ شوی 2 چنده لوړ شوی په یقین باور وکړه چې د هغه شي په ریټ موږ شرمېږو په ریټ ورته وایي واپس نو پر خلکو هم اغېز دی پخوا چې به مو په روش کال چې به مو 10,000 20,000 یو د دکانداري دپاره به مو دا د دکان د مخ شان ټول په راولو اوس چې 10,000 ویسو 15,000 ویسو هغه د فروش کال د 10,000 شی نس په راوړلی نو ګراني هم پر دکانداري اغېز او هم پر عام انسانانو اغېز نو اخر لامل د دې جوړ سي چې موږ سره شی نه او د خلکو سره پیسې نه وعلیکم السلام دا مطرح لکه بس خپلې خبرې کوه سمه سټارټ السلام علیکم وعلیکم السلام ستا نوم راته ووایه ما نوم شامد دی شامد دا راته ووایه د مهنګایي چې څونه راغلې ده د ګراني چې راغلې ده دې ستا په ریډي باندې ستا په ژوند باندې څه اغېزه کړې ده که نه ده کړې ډېره کړې ده څونه اغېزه کړې ده او څنګه کړې ده ډېره کړې ده مخکې مو 1000 ګټلی اوس 1500 نشو ګټلی مین وجه څه شته ډېر ګراني ده ډېره شیان ګران سوي دي مخکې هغه خلک چې سامان بیا زیات وړي سبزي بیا زیاته وړله اوس هم هغونه زیاته وړي که نه 1 کیلو وړي بالا نشي وړلی د دې مین وجه څه شته ډېر ګراني ده ډېره شیان ګران سوي دي د دې مین وجه ګراني یوازې په چمن کې ده که په پاکستان کې په نورو هغې کې هم شته په ټوله پاکستان کې ګراني ده شامد وایي چې خالي په چمن کې نه په ټول پاکستان کې ګراني راغلې ده هغه خلک چې مخکې بیا 15 کیلو سبزي وړله کور ته اوس 2 کیلو توان هم نه لري ځکه چې هر شی ګران شوی دی بل دی دا خبره کوي چې مخکې به ما 1000 پې ګټلې اوس زه 1500 هم نسم ګټلی ځکه چې دکانداري ډېره ډاون شوې ده ختم شوې ده د دې سره السلام علیکم وعلیکم السلام ښه زما اول ستا نوم راته ووایه زما نوم عزیز رحمان دی. عزیز الرحمن دا راته ووایه څه کار کوي تناره کار کوم شاته ناره کار کوي دا راته ووایه ګراني خو ډېر راغلي دې ګراني سره ستی ژوند څنګه دی ګراني خو ډېر راغلی ده مخکې سیولو اوړه په 9,000 روپۍ ولو اوس اوړه دي په 14,000 دي او په 12,500 روپۍ دي دا راته ووایه د مخکې چې ډوډۍ په 100 پې باندې اوس په 40 پې باندې په هغه وخت کې تی ته واره کوله که اوس تی ته واره کوي مخکې ډوډۍ په 100 روپۍ موږ ته واره کوله اوس په 40 روپۍ ده موږ ته واره نه کوي عزیز رحمان وایي چې مخکې به موږ په 100 پې ډوډۍ ورکوله موږ به په دې کې ګټه کوله موږ ته به په دې کې پیسې راپاتېدلې اوس په 40 پې ده اوس موږ ته دونه پیسې نه کې راپاتېږي ځکه چې ګراني د لوړې خوا سره راغلې ده وایي د ډوډۍ ولې دونه ګرانه تمامېږي اوس د دې مین وجه څه شته د دې مین وجه خو دا ده اوړه ګرانه سولو ګیس مخکې په 6,000 موږ راوړی اوس په 9,000 او 800 روپۍ موږ پرون راوړي د دې مین وجه دا ده چې ګراني ده